بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روژې کې هغه ښځه چې هغه بچي ته شودې ورکوي، یعنی شیرخوار بچی وي، غواړي چې بچي ته شودې ورکړي، هغه روژه خوري، نو هغې باندې مد واجب دی، خو دوه صورته دي. یو ورته ده چې ښځه روژه ځان پاره خوري، یعنی خپله بدن ضعیف دی، روژه ورته ګرانه دی، نه شي ساتلی. دې صورت کې روژه وخوري، وروسته یې دې روژې صرف قضا ورباندې واجب دی، کفاره یې نشته، څه کوم موږ ته پښتو کې کړوا یو یا مد ورته وایو. دویم صورت دا دی چې ښځه روژه خوري، بچي پاره روژه خوري، یعنی بچی شودې ورته نه پوره کېږي. مثلا که د ښځه روژه ونیسي، دې وجې نه روژې وجې نه شودې ورکې کمیږي، او بچي ته خوراک نه پوره کېږي، بچي ته یې شودې نه پوره کېږي. بچي وجې نه، دې وجې نه چې بچی وږی پاتې نه شي، دا روژه وخوري. دې صورت کې ونې روژه یې وخوړله، مد هم ورباندې واجب دی، یعنی په کار دی هر یوې روژې دپاره یو مد چې 750 ګرام غنم، وریژې، اوړه، چای داسې ورکوي، هغه په کار دی وبسي، و دا فوري دي. دې صورت کې د کفاره ورکول، څوم کومو ته پښتو کې کړوای یو مد، دا فوري په کار دی. یعنی ښځې که چیرې بچي پاره روژه وخوړله چې بچی وږی پاتې نه شي، دا روژه وخوري، کفاره یې فوري دی، په کار دی. مغه ټایم کې مثلا نن یې روژه وخوړه، ماښام ته مثال یا سبیل ته یا ټولو میاشتو، کومه میاشته تېره شي، د یوې میاشتې ټوله یو مقصد، دا کومه کفاره یې د هغه یې لنډه کړي. البته که ځان پاره یې روژه خوړلې دی، مثلا ښځه خپله کمزوري دی، هلته د بچي ته شودې هم ورکوي، دا خپله هم کمزوري دی، روژه نشي ساتلی، تکلیف دی ورته، دې ټایم کې ورباندې کفاره واجب نه دی، صرف وروسته یې روژې نه بعد کله چې دا طاقت ورکې پیدا شو، قدرت ورکې پیدا شو، روژې قبیله شوه، وروسته صرف روژه وساتي. البته یو صورت دا دی چې که چیرې دغې ښځې بلې ماه رمضان میاشتې پورې، یعنی د اوس دا کومه روژه ختم شوه، روژې وخوړلې، تا بل رمضان پورې، بل کال رمضان میاشتې پورې د کومې میاشته روژې خوړلې، دا یې قضا نه کړلې. دې صورت کې بیا ورباندې دوباره کفاره واجبه ده. هغې ښځې نه چې هغه بچي پاره روژه خوړلې ده، یو ورته کفاره لنډه کړې ده، هغې نه هم واجب ده. و د کومې ښځې چې خپل ځان پاره روژه خوړلې ده، اول ورباندې کفاره نه واجب، صرف ما روژې قضا یو، البته روژې قضا نه کړلې، اوس روژې قضا یې نه کړلې، دې وجې ته پکار ده کفاره لنډه کړي. هرې روژې دپاره یو مد چې 750 ګرام کېږي، اوړه، غنم، چای صورت کې دا وبسي، هغه پکار ده وبسي. خو فرق دا شولو که چیرې ښځې روژه بچي پاره وخوړه، یوه کفاره ورباندې مفوري واجب دی، هرې روژې دپاره پکار ده 750 ګرام غنم، چای وبسي، یوه کفاره ونې هله وجبېږي چې دا ټول کال کې دي د روژې قضا نه کړلې. اما کومې ښځې چې خپل ځان وجې نه روژې خوړلې دي، خپله بدن کمزوری دی، هغه باندې وره کفاره نه دی واجب، نه دی واجب، صرف قضا ور باندې واجب دی. که چیرې دا ټول کال کې روژې قضا نه کړلې، بیا ور باندې کفاره هم واجب دی. یو دا شولو یو مریض حوالې سره، چې یو کس مریض دی، ښځه دی یا نر دی، هغه روژه نشي ساتلی، روژې کې بیمار دی، روژه نشي ساتلی، یا کمزور دی، یا بل څه تکلیف دی ورته، روژه نشي ساتلی، نو هغه روژه وخوري، هغه باندې کفاره نه دی واجب، وروسته صرف قضا ور باندې واجب دی. د روژې نه بعد ټول کال کې چې کوم ټایم کې هم دا صحتمند شولو، په کار دی هغې روژې قضا وساتي. البته که چیرې دا ټول کال کې دا صحتمند نشولو، صحت ورته نشو میلاو، بیماری نه ښه نشولو، قدرت پیدا ونه کړو چې روژه قضا کړي، بله روژه ور باندې راغله، هغه ټایم کې بیا ور باندې کفاره واجب دی، روژه ور باندې بیا واجب نه دی. یوه دا مسله، یوه ډیره مهمه مسله ده، اکثر جوانان پوښتنه کوي چې
یو کس د هغه جنوب شولو، محتلم شولو. مخکې ما دې حوالې سره بل کلیپ کې خبرې کړې وي چې روژې ته پکار د انسان طهارت سره داخل شي. خوب اول شپې کې هغه شولو، محتلم شولو، غسل باندې واجب شولو، پکار د هغه سبع اذان نه مخکې غسل وکي. البته یو کس دی هغه خو بیاولی دی سبع اذان نه بعد، یعنی اول شپې کې څملاستلو، ټوله شپه بیدار نه، سبع اذان نه بعد راویښ شولو، سترګې وغړولې، پاتې ته ولګېده څه جامې نجسې شوي دي، غسل ورباندې واجب شوی دی. دې روژې څه حکم دی؟ انسان شک کېږي چې شرط خو دا و چې روژې ته پکار طهارت سره داخل شي. زه خو طهارت سره سبع اذان ورباندې شوی دی. دې صورت کې زه خو بیاولی دی سبع اذان نه بعد راویښ شولو، سترګې وغړولې، څه غسل باندې واجب دی. اگر چې د غسل سبع اذان نه مخکې ورباندې ویلي واجب نه وي، خو دا چونکې خو بیاولی و سبع اذان نه بعد راویښ شولو، دې ټایم کې دې روژه صحیح دی، صرف غسل وکړي، روژه یې بطلېږي نه. البته که سبع اذان نه مخکې دا راویښ شولو، پاتې ته ولګېده چې زه محتلم شم، بیا یې هم سبع اذان پورې جان بوج کر ویښ هم دی، غسل نه وکړلو، بیا تیمم یې هم ونه کړلو، هغه ټایم صورت کې بیا روژه یې هم بطله دی. او چې کله جان بوج کړي غسل او تیمم یې نه دی کړی، کفاره هم ورباندې وجیبېږي. البته که مثلا اول شپې کې محتلم شولو، مثال 11-12 ټایم راویښ شولو، یې سره ټایم زیات دی، زه دوباره راویښېدای شم، دې ټایم کې اول خوب کې مثال دی غسل نه وکړلو، دویم خوب کې نه وکړلو، که دریم کې هم نه وکړلو، دریم ورته سره راویښ شولو، هغه نه بعد بیا ونی یعنی یو ورته راویښ شولو، غسل نه وکړلو، بیا راویښ شولو، بیا یې غسل نه وکړلو، دریم ورته پکار دی څارویښ شي پکار دی غسل، که دریم ورته هم ورکړل څملاستلو، هغه نه بعد څه کس سبع اذان ورباندې وشولو، دې باندې بیا هم کفاره روژه یې بطله دی او کفاره هم ورباندې واجب دی. البته اول دویم خوب کې دا مثال څملاستلو، هغه نه بعد نه شو راویښ، سبع اذان نه بعد راویښ شولو، کفاره ورباندې نه وجیبېږي.